مالدارانو په صحیح طریقې سره خپل زکات ادا کوله. زما په خیال سره هیڅ یو فقیر و پاتې شوی 500 روپۍ یو ځای کې ورکړي، 1 روپۍ بل ځای کې ورکړي، 2000 روپۍ بل ځای کې ورکړي، د ټولو حصہ کوم، لیکن دا د یو کا ضرورت پوره نه کوي. دومره چاله ورکول پکار دي چې ضرورت خو پوره شي کنه. تاسو خپل مالونو حفاظت وکړئ په زکات سره. چېرې داسې وي هغه مقروض وي، آیا په مقروض باندې زکات لازم دی که لازم نو هر مقروض باندې زکات نه لازم؟ دا خبره غلطه ده چې آیا ایڈوانس باندې زکات واجب دی که واجب نه. پګړی چې ورته ویل کیږي ار ضمانت یو سړی لګیدل چاته پیسې قرض ورکړي نو د دې د زکات دا پچا باندې لازم دي. قرض په درې قسمه باندې، ته دین قوي وي، دیم ته دین متوسط وي، دریم ته دین ضعیف وي. قیمت خرید سره به یا قیمت فروخت سره به. عزیزانو حاضرین نورون مسلمانان، تاسو د وړاندې د قرآن کریم آیتونه مولستل او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی مستاسو د وړاندې ولستل. پای کې د یو عظیم فریضی تذکرہ ده چې هغه ته زکات ویل کیږي. تاسو به د مولانا صاحب هر جمعه زکات متعلق بیان کوي. اصل کې موږ سره ټایم ډیر محدود وي او مسائل ډیر وي، دیو جنا په یو جمعه کې د ټول مسائل بیانېږي. نو د دې وجنا دا یو څو جمعې مسلسل مونږه د زکات دا مسائل بیانو. کدی متعلق سوالات وي نو هغه سوالات به خپل حل شي، ځکه دا یو عظیمه فریضه ده. کسرنګ چې منځ فرض دی نو د منځ فرایض واجبات دا خو په یو جمعه کې نه بیانېږي. نو دارنګي زکات هم یو عظیمه فریضه ده. د دې مسائل پیژندل هم ضروری او لازمي دي. مخکې جمعه ما تاسو دوام دا بیان کړی چې کم کس مالدار وي، صاحب نصاب وي، هغه باندې زکات لازم دي. نن بز استاسو د وړاندې د زکات متفرق مسائل بیانو. یو خبره دا په ذهن کې کېده چې دا فریضه الله تعالی د طرف نه دارانو باندې لازم ده چې کله تاسو په مالونو باندې کال تیر شي او داغي دومره مقدار وي تاسو به د دینه 40 حصہ 2.5% زکات وباسي. نو مسلمان د پاره خو بس د الله تعالی دا حکم کافی دی چې الله دا فرمایلی دي خپل د مالونو نه سلختمه حصہ په تور د زکات باندې وباسي. لیکن د دې زکات د ادایګۍ حکمتونه هم دي، قواعد هم علماء ذکر کړی دي. کله یو انسان زکات ادا کوي د تاسو فائدې ملوي کی. د ټولو نه هم خبره خدا ده چې زکات د اسلام یو رکن دی. چې کله انسان د اسلام یو رکن ادا کوي د سره د دنیا او د آخرت کامیابیانی ملوي کی. دویمه فائدہ د زکات دا ده کم کس زکات ادا کوي په صحیح طریقې سره د مال نه د الله تعالی قرب د الله تعالی نزدېکت حاصلېږي، د الله تعالی محبوب بند جوړېږي. دریمه فائدہ د زکات ته ادایګۍ دا ده د په مال کې الله تعالی برکت پیدا کوي، د په مال کې اضافه راځي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله تعالی سود ختمي، دا غیر برکت ختمي. سړی د هغه سودی کاروبار کې مبتلا دی، بظاهر د هغه مال بڑھاویږي لیکن حقیقت کې در پردا الله تعالی د مال دا برکت ختمي. ويربي الصدقات. الله تعالی صدقات چې دا زیاتې په صدقات سره مال زیاتېږي، په مال کې برکت راځي. څلورمه فائدہ دا ده چې په زکات ادایګۍ سره الله تعالی د انسان ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه تطفئ غضب الرب. صدقه دا د الله تعالی غصه د مړه کوي. کما یطفئ النار کما یطفئ الماء النار. لکه څرنګه چې د اوبو د وجه ور بجاویږي. کم کسان چې صدقه کوي نفلی او فرضی اهتمام کوي چې خپل مال نه خاص کر فرضی صدقه وباسي نو په دې سره د الله تعالی غصه مړه کیږي. چې د الله تعالی غصه مړه شو الله تعالی بتاتا پر رحمت د نظر باندې ګوري اور الله تعالی با ستا گناہ معاف کی. پنځمه فائدہ د زکات دادا چې په انسان کې جود او سخاوت پیدا کی. سخاوت بخل د انسان د زړه نوځي او حدیث پاک کې راځي سخی انسان د جنت ته نږدې وي، خلق ته نږدې وي، او کوم چې بخیل وي د خلق نم لري وي او د جنت نه هم لري وي، د الله تعالی نم لري وي او جهنم ته نږدې وي. نو په زکات سره د انسان کی جود و سخاوت پیدا کیږي. شپږمه فائدہ دا چې په زکات سره مساکین سره غریبانو سره جذبه رحم دا د انسان په زړه کې پیدا کیږي. اور اتمه فائدہ یاومه فائدہ دا چې په زکات سره فقیر اور د مالدار په आपस کې محبت پیدا کیږي. کم چې مالداران وي هغه خپل مال نه زکات وباسي او مستحقین ته ورکوي نو د دې په आपस کې تعلق
د دې په आपस کې محبت پیدا کیږي. کم مالدار چې هغه کنجوس مکی چوس وي خلک وی ګوره نیم بشام ده لیکن وسه پورې 1 روپۍ د چرته صدقه ونه کړه. نو په صدقې سره د فقیرانو د غریبانو او د مالدارانو په आपस کې مینه او محبت پیدا کیږي. اور یو فائدہ د زکات د اداګۍ دا چې نن زمانه کې موږ تاسو ګورو څومره خلک په مشکلاتو کې دي، کاغه مزدور کار پیشه ده، کاغه نوري طبقې دي، څومره پریشانی کې هغه مبتلا دي د منګای نه، د علاج معالجې نه، د ادویاتو نه. کچرتا د مالدارانو په صحیح طریقې سره خپل زکات ادا کوله نو زما په خیال سره هیڅ یو فقیر و پاتې شوی. لیکن زموږ تاسو خلک په صحیح طریقې سره زکات ادا کوي. 500 روپۍ یو ځای کې ورکړي، 1000 روپۍ بل ځای کې ورکړي، 2000 روپۍ بل ځای کې ورکړي، د ټولو حصہ کوم، د ټولو حصہ خو تکي، لیکن دا د یو کا ضرورت پوره نه کو. نن زمانه کې 50 روپۍ د پینډارو غولې پلته میلويږي، نو چې تا 500 روپۍ ورکړي 500 روپۍ باندې کم تا کشمیر فتح کو. نو دومره چاله ورکول پکار دي چې د هغه ضرورت خو پوره شي کنه. ته 1000 روپۍ یو کس لور کړي ټول خوشاله ک یو کس ته مولوی صاحب تارم په زکات کې حصہ کوم 1000 روپۍ راک ما چې دا 1000 روپۍ ورته واپس به مخ باندې اوله. لیکن موږ علما مولین داسې چې مونږه مولانا عبدالحق رحم الله هغه ته چا یو پیزار ورکو استعمال شوه د پیزارو وی حضرت دا اکوړي په مدرسه کې ولګوي. نو یو بل هغه په خوشاله سره قبول کړ، یو بل عالم ورته دا دی ولې قبول کړ پوښ وی د دې بدوم راوسو. یو ځل زه منځ می ادا کو د مانځه نه بعد روان شوم، یو کس زما جو خلاصونی و د ټولو خلکو ولته زه وکړه لاس کې زما پیسې راکړي رسوا ته کسوي ولګره دا چرته له شوړه ورا کړ مې 50 روپۍ راکړي 50 روپۍ راکړ ټول خلک ذات ته متوجه کو. خو مونږ مولین هغه که سره 50 راکې کله سره کې مونږ داغه بدوم راوسو هغه 50 راکې الله تعالی هغه په 50 ارب باندې دې ثواب ورکړي. هغه بدوم وسو الله تعالی دې ته نه چې دومره پیسې خرج کړي. الله تعالی ست اخلاص ته ګوري چې آستا په ځړه کې اخلاص شته کنيشته چې ستا په ځړه کې اخلاص وي ته 10 روپۍ صدقه کړي الله تعالی تا ته پلس ارب باندې دې ثواب راکړي. نو بهر کې دا خبره مې دې پوری کوله چې دومره ورکول پکار دی چې کم از کم دا ضرورت خو پوره شي کنه. ته 1000 روپۍ یو کس لور کړي په زکات کې 500 روپۍ دې ورکړي او ته نه زبدا ان شاء الله بشان کې 500 کسان دي یا 20-30 کسان دي په ټولو باندې بزاده تقسیمو په ټولو ته تقسیم کو خدای هیڅ یو کس ضرورت دی پورا نه. نو زکات مقصد خدای رچ د فقیر ضرورت پوره شي، د غریب ضرورت پوره شي. نو ستا په 1000 روپۍ باندې ستا په 500 روپۍ باندې دا هیڅ ضرورت نه پوره کیږي. نو پکار دا دی چې یو انسان زکات ادا کوي نو یو کس له دومره ورکی چې کم از کم دا ضرورت پوره شي یا هغه ته پوښتنه دی چې چاله کستا ضرورت په 100 روپۍ باندې پوره کیږي. نو هغه نه معلوماتو کا یا کا معلومات نه کې ته احساس وي نو دومره ورکول پکار دی چې کم از کم دا ضرورت پوره شي. د زکات مقصد سره د زکات مقصد دا دی چې په عالم کې ستا په علاقه کې ستا په خار کې غریب پاتې نشي او که غریب وي هم ستا د زکات په پیسو سره کم از کم د اغا د میشتي د اورو د غوړو د دې تنظیم خو کم از کم وشي. نو به زکات چې مونږ تاسو ادا کوو په دې سره زمونږ د اموالو حفاظت وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم سے فرمایي حسنوا اموالکم بالزکاه، تاسو خپل مالونو حفاظت وکړئ په زکات سره. خو کله چې کله مونږ تاسو په صحیح طریقې سره زکات ادا کوو. د دې نه علاوه متفرق مسائل هغه تاسو وړاندې ذکر کوم. یو سره داسې وي چې هغه مقروض وي، مقروض یو سړي باندې قرضه وي، ډېر دکاندار چې وي لکه سکال وي زکات نه ادا کوم ځکه په ما باندې قرضه ده. نو آیا په مقروض باندې زکات لازم ده که لازم نه؟ دې باره کې ځان پوه کوي هر هغه کس چې هغه باندې قرضه وي. نو موږ به وګورو که قرضه دې ادا کول غواړي د هغې نه بعد د په دکان کې یا د سره په جیب کې څومره پیسې بچت پاتې کېږي. مثال طور باندې د باندې 4 लाख روپۍ قرضه ده او 4 लाख روپۍ په دکان کې مالیت هم دي. ظاهره خبره ده کله دا قرضه ادا کول غواړي نو رستو هیڅ بچت پاتې کیږي. نو زکات په دې صورت کې بدمن لازم نه ده. دویم صورت دا ده چې
کده چرتا قرض ادا کول اوغواړي داګه نه بسنه سمال بچت پاتې کیږي خو هغه نصاب ته نه رسي. مثلا 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए د دو مال د سره موجود دی خو هغه د چې کوم د قرض باندې اغسته دی د چې هغه حساب کې هغه نه بچت چې دی 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए बचत پاتې کیږي اضافي بچت نه پاتې کیږي. نو په دې صورت کې په باندې زکات لازم نه دی ځکه کم چې بقیه مال پاتې شوی دی هغه نصاب ته نه رسي. دریم صورت دا ده مثال تور باندې یو سړی دی هغه باندې 5 लाख रुपए قرض ده لیکن چې کله د حساب کو خپل د دکان نو کده دا قرض ادا کول غواړي د 5 लाख د اداګۍ نه بعد د منها کول نه بعد بقیه مال د 5 लाख ته یا 4.5 लाख ته یا 10 लाख یا 20 लाख مال د خپل ذاتی دی صرف 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए د مال په قرض باندې راول نو په دې صورت کې په باندې زکات لازم دي. وجه دا چې کوم بقیه مال دی هغه نصاب ته رسي. نو ډېر خلک داسې وي په باندې قرض نه زکات نه ادا کو نو هر مقروض باندې زکات نه لازم دا خبره غلطه ده بلکې مقروض کچرته قرض ادا کول غواړي دا هغه نه بعد ک بقیه مال دا نصاب ته رسي نو په دې صورت کې په باندې زکات لازم ده او کچرته هغه نصاب ته نه رسي د باندې دین محیط وي نو به زکات لازم نه ده. باقاعده ابن الحمام ذکر کوي فتح القدیر کی ومن کان علیه دین یحیط بماله فلا زکات علیه یو سړی باندې قرضوا داسې قرضوا چې د پورا مال راګر کړی دی نو فلا زکات علیه په دې صورت کې باندې زکات لازم نه ده. لیکن وان کان ماله اکثر من دینه زکى الفاضل اذا بلغ نصابا لفراغ عن الحاجه الاصليه. لیکن کچرتا د زکات ادا کول غواړي د هغه نه بعد د سره چې کوم مال ده هغه نصاب ترسي نو په دې صورت کې په باندې زکات لازم ده. پوښښ په دې مسله باندې چې کم مقروض باندې زکات لازم ده او کم مقروض باندې زکات لازم نه ده. دویمه مسأله هغه ډیره اهم ده. ډیر خلک داسې وی چې هغه اډوانس ورکړي وي نو ډیر کسان ته پوښتنه کوي چې آیا اډوانس باندې زکات واجب ده که واجب نه ده. پګړی چې ورته ویل کېږي زر ضمانت یو سره هغه یو کس دکان په کرے باندې ورکړل هغه انډواس والی اډوانس اغستل جایز دی که جایز نه دا جدا مسله ده. بهر کیف اډوانس اغستل 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए نو زکات د دې پیسو چې کوم مالک ته کرایدار دی باغ باندې لازم دی د دکان په مالک باندې لازم نه دی. دې باندې ځان پوهه ما دکان هغه په کرای باندې واغس اور اډوانس می ورکو 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए د دې زکات په ما باندې لازم دی د دکان په مالک باندې نه دی لازم. د دې کې دو صورتونه دی پای باندې ځان پوهه. یو صورت دا ده چې یو سړی داسې وي چې 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए هغه د 10 کالو د پارا پوره حسابو کې چې 10 کالو پوری سمرا د دې د میشت کرے جوړیږي سالانه یا د 2 کالو یا د 10 کالو کرے مخ کی ورکی پیش کی ورکی اوبه ته د میشت کرے وغیرہ نه علي نو وس دا مال خود د ملکیت نه او ته د بل کس ملکیت تورثت وس د زکات په باندې لازم نه فی الحال لازم نه پرستو لازم ده بلکې کم کسی چې مالک جوړ کړی دی د پیسو نو د زکات به په باندې لازم وي. یو صورت ده. دویم صورت ده چې دا اډوانس اغستل ده لیکن د میشت ته لک لک کټ کوي د پار دی چې یو هله جوړ کی اور دا اډوانس اغستل ځان لپاره جایز وګرځي. ان زمانه کې کوم هله ډیری اډوانس اغستل ځان لپاره څو ګرځي جایز وګرځي. د دې نه وایي چې زبطانه د میشت په کرای کې 100 روپے کټ کوم مثلا 5000 روپے د دکان کرای را 4000 مال نقد را کې 100 روپے بد دي 20 लाख रुपए را کټ کیږي 20 लाख रुपए نه با 100 روپے سکیږي کټ کیږي یا 5000 روپے با کټ کیږي د پار دې چې دا پګړی اغستل د آزاد نه پاره جایز وګرځي. نو اس په دې صورت کې د دې زکات دا په هغه کس باندې لازم ده کم کس چې د دکان کې پکړای باندې ناشته لیکن فی الحال په واجب نه ده. فی الحال په زکات واجب نه ده. مستحب ده دي چې فی الحال ادا کی مستحب ده دي چې دا زکات ساده کی فی الحال ادا کی زکات بالفرض کدی چرته د دې دکان نه وزي نو دغه مالک مکان یا مالک دکان دا پیسې د ټول ورکي سمره چې پکړی کې کړشي دا او کړشي دي خو چې کم بقیه دي هغه ورته سکی واپس ورکي نو دا پیسې د دې دبل چا دي یا چې دا پیسې د دې زکات دام په چا باندې لازم ده دام په دغه کرے ورکون کې باندې لازم ده په دا باندې لازم ده
लेकिन फिलहाल पे लाजिम न दे। लेकिन सबा लस का लबाद या शल का लबाद दुकान नौजी और दा पैसे दा बच्चों तो मिलावीगी उस पता निश्ते रे चाग बच्चियों बे ज़कात वर्की या बन वर्की दे तमाम कानून हिसाब बकी या बन की ददी वजह फिलहाल ज़कात वर्कवल दगा पगड़े दा मुस्तहब दे कमी पैसे ची आगा कटशी भी आगा कटशी भी दी मसलन लस काला दे पदा दुकान की पातिशे दागे मुताबिक कम ची पैसे कटशी भी दी आगा कटशी भी दी कम ची बकिया दे माल दे नकद केश दे क्या निसाब तरसी निददी ज़कात बे बचा बंदी लाजिम दे पदा करेदार बंदी लाजिम दे लेकिन फिलहाल पे लाजिम न दे। हाँ का फिलहाल अदा की न बेहतर खबर अदा फतुल कदीर की अज़्ज़कात वाजिबतुन अलल हुर्रिल आकिल बालिगिल मुस्लिम इदा मलका निसाबन व हाला अलैहिल हौल जो सरे आकिल बालिग मुसलमान दे और अगर सर तुमरा माल ले चाहे निसाब तरसी चाहे अगर दसर मौजूद दे या चाहते वर्कड़े बतौर दा अमानत नो पदी सूरत की पदी कसबांदी ज़कात लाजिम दे। दे मसले दे सरा मिलता जुलता मसला अगर दादा यो सड़े लगी दल ले चाहते पीछे कर्ज वर्कड़ी थी असल यो सड़ी ते पैसे कर्ज वर्कड़ी दी 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए नुददी दा ज़कात दा पचा बंदी लाजिम थी नु फुकहा जिक्र की च कर्ज पदरे के बांधी यो तो देने कवी हुई देम तो देने मुतवसित पे द्रेम तो देने ज़ईफ हुई देने कवी हक कर्जी तो वे लिखी कि द गालिब गुमानदारे चिदा कस बमाता दा पैसे वापस राखी कता चाला पैसे कर्ज वर्कड़ी या चाने दी योशे वागस्त और दागे पैसे या ताने चाची शे वागस्त दागे पैसे बताता रहा कि मेश बात या द्वेमेश्ती बात और ताते यकीन दे चिदे बदा पैसे मातरा की ये तो देने कवी वे लिखी नो बेहतर दादा चिदे फिलहाल ददी ज़कात अदा की बेहतर दादा चिददी ज़कात फिलहाल अदा की ज़कात जिस बाद दा ज़कात दा पैसे मिलावीगी कागा लस का लबादवी कागा पिंज का लबादवी बेबदली तमाम कानून हिसाब के दागे न 2% ज़कात बस बेदा तमाम कानून हिसाब से रे ग्रान दे न जमाने की कम ची मौजूदा माली दागे ज़कात मुंग यक मुश्नश वर्कोले बल्कि बास के संदे से जियो काल नवाला बल काल पूरी दब मखकिनी काल ज़कात रुपए बागा बंदी ला पाती हुई और जर रुपए 500 रुपए वर्की दचा पे गाखुम न गर्मी की नो बास के संदे से जिकम मौजूदा निसाब असर दागी ज़कात यक मुश्नशी वर्कोले निबे जिकम चार कर्जे वर करे बे औरता लस के बाद मिलावशी निबे तमाम कानून हिसाब कवल दाखवे दे ग्रान कर दे लिहाजा पकार दादी चिदे दी फिलहाल ज़कात वर्की कम पैसे चिद चाहता कर्ज वर्कड़ी दी दे पैसे दे खुदा बल पर कब्जे की दी नो बेहतर दादा चिदे दी दे ज़कात अदा की बल मसला अगर मख की जुम्मा बयान करेवा और उस बोरतो मुख्तसरन इशारों कवा कम कसान कि अगी दुकानों दी और अगी ज़कात उबासी नुददीदा हिसाब चिदे दाबा कम एतबार सरबी कीमती खरीद सरबी या कीमती फरोख्त सरबी नोडर खलक दासी हुई कि अगी ज़कात ददी माल उबासी प कीमती खरीद सरा बिलुन वसरवा पाए कि हिसाब कई अबेदाई मजमुई 2.5% उबासी नु कीमती खरीद एतबार सरा ददी ज़कात हिसाब बने के बल्कि कीमती फरोख्त एतबार सरा ददी ज़कात हिसाब बकई बाकायदा फुकाहे किराम अगी जिक्र की ची पर ज़कात के बा दसे एतबार हुई व तो तबरुल कीमत यौमल वजूब अल्लामा शामिर मुल्ला जिक्र कई चिद वजूब दरवाजे द कीमत एतबार बवी कम काल की यानी काल चिकल पुरश हो कम चिस्ता फिक्स तारीख ते ज़कात अदा गए अगर शाबान में इश्ता या रमजान में इश्ता रमजान यकम तारीख ते या शाबान 15 तारीख ते या यकम तारीख ते पद्दगा रोज बांधी द मार्केट चिकम रेट ते दे एतबार बवी न कि द कीमती खरीद द कीमती फरोख्त एतबार बवी दारंगी सोना दा न सोना कम द कीमती फरोख्त एतबार दे चांदी दा चांदी कम द कीमती फरोख्त एतबार दे बेड़े खलक दा सवाल की हुई मेरा वो कीमती फरोख्त सरंगी मुतयन की ये लजा योशे पर 200 वर्को मा बलपोशी 65 के अलाल कमा गल पर 1,000 रुपए बांधने वर कमा अवल पर 5,000 रुपए बांधने वर कमा दाखो पता नहीं लगी न उलमा जिक्र कई औसत दर्जे के एतबार किया जाएगा औसत दर्जे का कम अज कम नफ़ उस पर लगाया जाएगा औसत दर्जा ददी एतबार बवी और फतावा दारुए में देवबंद की दी कि ददी एतबार बवी अगर आप तमाम माल को एक साथ बेचना चाहते हैं तो इसकी मार्केट कीमत कितनी है का तमाम माल तयो सात वर कोलगारी नुददी मार्केट रेट बसुम रही
نو دا هغه اعتبار بوي یعنی اوسطن لګال کم از کم نفع پاغه باندې خامخ لګولا پکار ده. لکه مثال تور باندې عام مارکیټ کې په شی باندې 200 روپے نفع خلق لګي وستا جان پہچان ولا کسرا شي مثلا ستارور دے سپلار دے یا قریبی رشتہ دار دے یا قریبی ملګری دے نو هغه ته غشي ور کوي پاغه باندې اوسطن کم از کم نفع لګي هغه ته چې بھائی جان پدې باندې معمولی نفع زدتان کوم 5 روپے نفع یا 10 روپے نفع نو کم از کم نفع پدې باندې لګوالا دا پکار ده. زکات یو عظیم فریضه ده نو پکار ده چې مونږ دا خراب نه کو 15 روپے یا 1000 روپے یا 2000 یا 3000 روپے فرق وي نو د دې سلور 15 د فرق د وجنا خپل د زکات د فریضه دا مونږ خراب نه کو. حدیث پاک کې راځي کم مال چې د زکات ته ارغستا مال سره میلاو شو خلط شو د دې وجنه ست تمام مال سوځي شي. ډېر خلک داسي هغه وي چې ما باندې دا قهر راغی دا مصیبت راغی اور علما وی سره چې زکات ادا کوي په دې سره د مال حفاظت کیږي زمانه مال حفاظت ولې نشو د مال حفاظت زکونه شو چې ما ته په صحیح طریقې سره زکات ادا کړل نه دي که چرته ما ته په صحیح طریقې سره زکات ادا کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا سچ وینا ده رښتینی وینا ده تر ورځ د قیامت پورې آی کی چرته غلطی نشی راتله خو زماستا فریضه اداګي کې با کوتاهی راغلی الله تعالی دې په صحیح طریقې سره د دې فریضه د اداګي توفیق تاسو ټول لرا نصیب کړي. زکات چاله ورکول پکار دي چاله ندي ورکول پکار کمه بهترین مصرف ته دا به ان شاء الله راتلون کی جما په دی باندې تفصیل کو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد